نو یو د عامو مړو حیات دی، د عامو مړو په قبر کې ژوند دی، د عالم برزخ وي، د برزخ زندگی وته وي. نو یو د عامو مړو ژوند دی، یو د شهداو ژوند دی. نو د شهداو دا ژوند چې دی د عامو مړو نه مختلف دی. ځکه د شهید چې کله دی په اخلاص سره شهید شي وي د بدن خاورې نه خرابوي. نو د د درجه چې کوم دی د عامو مړو نه جدا ده، د حیات مضبوط دی، د جسم او د روح ته تعلق چې کوم دی دا مضبوط دی. نو د دې وجه نه چې د چا د روح او د جسم تعلق څومره مضبوط وي دومره الله پاک جل جلاله د بدن نه خرابوي او دته د حیات په اعلی طریقې سره حاصل. په عراق کې څو وخت مخکې چې کوم دی د صحابه کرامو قبرونه ښکار شي 1932 کې تقریبا په عراق کې. نو په عراق کې هغه بادشاہ ته به صحابي چې کوم دی په خوب کې راتلو چې د دریې دجلي د هغې اوبه مونږ ته را روانې دي، مونږ خرابوي درنه، مونږ چې کوم دی راوباسه. بار بار به چې کوم دی دا خوب لیدو. حضرت حذیفه رضی الله عنه په دغې صحابه کرامو کې دوه صحابه کرام، یو حضرت حذیفه رضی الله عنه او دا بل جابر بن عبد الله رضی الله عنه. نو دې دواړه به د عراق د بادشاہ ته په خوب کې راتلل چې مونږ د دې ځای نه وباسه، د دریای دجلې اوبه چې کوم دی راځي مونږ خرابوي درنه. نو بار بار به دا خوب لیدو. نو هغه چې خپل علماو سره مشوره وکړله، نو هغې ورته وي چې ټیک ته. نو د هغې بعضې علما او بعضې خلک په حج کې وو، د حج ورځې وي. نو هغې ورته وي چې مونږ ته لږ غونډه کې صبر وکړه چې مونږ د نیک کار کې الله پاک زمونږ نوم عیسه واخلي او مونږ هم د صحابه کرامو د دې چې کوم دی زیارت وکړو. نو چې کله د هغې قبرونه یې کولاو کړل که نه، نو د هغې بلکل صحیح سالم پراته وو، ویده سې پراته وو لکه چې په دې سات د دې نه چې کوم دی ساه وتي. ډېر خلک د هغې په لیدو باندې مسلمانان شو. بیا یو ډاکټر راغی، هغه چې وکتل سترګې مبارکې د هغې غړېدلې وي. هغه وی چې په دې کې د انسان چې کله د ځنکدن په حالت کې اخیری ساه پاتې کنه په سترګو کې، نو د دې په سترګو هغه ساه اوس هم پاتې ده. نو په هغې باندې ډېر خلک مسلمانان شو. څومره چې دغه تعلق مضبوط دی، الله پاک بجلیګر مولوي صاحب د رحمان بابا روزه پرېوتې وه، هغه یو شعر ویلو چې امانت په دلحد په منځ کې اوسي څوک چې اوسي امانت په دې دنیا کې، یا امانت په دلحد په منځ کې پروتي څوک چې ځان کې امانت په دې دنیا کې. دا شان یو شعر دی، خو مطلب یې دا چې څوک ځان په دنیا کې د ګناه نه محفوظ وساتي الله به په لحد کې امانت ساتي. نو هغه ما د بجلیګر مولوي صاحب په خپل بیان کې دا خبره کوله، وی ما د هغه روزه پرېوته 3.5 کال شو. نو ما د هغه قبر مبارک ته چې کوم دی کته لاس ورښکته کو، نو چې ما وکتل نو د ګیرې نه د غسل هغه وبس سید. نو د شهداو حیات چې کوم دی دا اعلی حیات دی، او بیا د شهداو د حیات نه مضبوط حیات دا د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام دی. ځکه چې یو سړی شهید شي نو دی خو ژوندی د الله وي، دی ژوندی خو ستاسو د په ژوند باندې نه پوهېږي. خو بیا هم د شهید چې کله یو سړی شهید شو د بیبي نکاح کولی شي د عدت نه وروسته. خو د بیبي پاتې شوه، بیبي په خېټه باندې ماشوم حامله وه، نو دا بیا عدت تیری تر ماشوم پیدا کېدو پورې. چې کله ماشوم پیدا شي د هغې نه وروسته د شهید بیبي نکاح کولی شي. او که نه ماشوم په خېټه باندې نه وي نو بیا 4 میاشتې او 10 ورځې دا بیبي به چې کوم دی عدت تیري، په دې کې به نکاح نه کوي، په دې کې به دا په خپل کور کې پاتې کېږي، بې ضرورت او بهر نه وځي. که ضرورت وي دروازې بیا وتلی شي، که نور څه کې د ګټې وټې نه نوکري کوي یا څه نور څه کار کوي ځان له حلال، نو د هغې دپاره وتلی شي، خو د ورځې یا ډاکټر له تللی شي، خو د شپې او بل ځای چې کوم دی نه تېري. نو 4 میاشتې 10 ورځې پس بیا دا چې کوم دی د بل چا سره نکاح کولی شي. دک رنګ د شهید مال چې کوم پاتې شي نو هغه به وارثان اخلي، هغه به چې کوم دی میراث په تقسیمیږي. نو خو د دې نه اوچت حیات د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام دی. د دې وجې نه چې هغې ته دغه حیات په اعلی طریقې سره حاصل دی، د هغې د روح او د جسم تعلق ډېر مضبوط دی، او هغې ته ډېر اعلی قسم حیات پیغمبرانو ته چې کوم دی دا حاصل دی. ځکه شهید ته چې کوم حیات حاصل دی دا د پیغمبرانو د تابعدارۍ د وجې نه حاصل دی. لکه څنګه چې موږ ستورو ته رڼا حاصله ده د نور که د سپوږمۍ د وجې نه، یا د نور شوه د سپوږمۍ د وجې نه شوه ستورو ته، نو ستوري خو لږه رڼا کوي، خو چې دې ته د کوم څیز د وجې هغه رڼا حاصله ده نو هغه څیز په خپله باندې ډېر زیات روښانه وي. نو دغه شان شهیدانو ته چې کوم حیات حاصل دی، کوم ژوند حاصل دی، کوم مرتبه حاصله ده، نو دا د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام د تابعدارۍ د وجې نه ده. نو انبیاء علیه الصلاۃ والسلام به هغې ته اعلی قسم حیات حاصل دی. د دې وجې نه د پیغمبرانو بیبیانې چې کله پیغمبر وفات شي د دنیا نه رخصت شي، نو د پیغمبر بیبي سره امتي نکاح نشي کولی، او دغه رنګې د پیغمبر میراث نه تقسیمیږي، هغه بیت المال ته ځي. ځکه چې ژوندی دی نو د ژوندي مثال یو سړی ژوندی دی دغه میراث خو نه تقسیمیږي. دغه رنګې یو سړی ژوندی دی
نو کو سل کاله وشو خو د بیبي بل چا سره نکاح نشي کوي تر سوچ د پته نه لګي چې د مړ کو ژوند دی نو تر کومه چې سړی ژوند نه میراث تقسیمیږي او نه چې کوم دی بیبي بل چا سره نکاح کولی شي نو انبیاء علیهم السلام په اعلی طریقې سره هغه ته د قبر د برزخ ته حیات حاصل دی نو د دې وجه انبیاء علیهم السلام بیبیان بل چا سره نکاح نشي کولی دا غي میراث چې کوم دی نه تقسیمیږي او په دې باندې دا نبی علیه السلام په خپل فرمای چې ما بین بیتی و منبری روضه من ریاض الجنه زما د کوټه او د منبر په منځ کې چې کومه احاطه ده جنت البقیع چې وته وي نو دا د جنت ته ټوکرونه یو ټوکړه ده په جنت کې ژوندۍ اوسېږي مړي نه اوسېږي د کرنګ نبی علیه السلام فرمایي چې الانبیاء احیاء فی قبورهم یصلون ويرزقون انبیاء په خپل قبرونو کې ژوندۍ دي او دی چې کوم دی په خپل قبرونو کې منځونه کوي دي ته رزق ورکولی شي انبیاء علیهم السلام نو هغه د اعلی قسم حیات انبیاء علیهم السلام ته حاصل دي او دا آیت باره کې نبی علیه السلام فرمایي چې من صلى علی عند قبر سمعته ومن صلى علی من بعید اعلمته نبی علیه السلام فرمایي چې ما څوک درود شریف د لری نه وای د لری نه نو فرشتي الله پاک مقرر کړی دی هغه ما ته ورسي او چې څوک زما د قبر خواته څوک درود شریف وای نبی علیه السلام فرمایي زه اورم او دغه جواب زم ورکو بعضی خلک وي د نبی علیه السلام روح د دنیا کې میلاد ته حاضری کوي یا چې کوم مجلس ته حاضری کوي یا درود شریف ته حاضری کوي موږ دا غلطه ده په دې کې د نبی علیه السلام عزت نه دی په دې کې د نبی السلام ګستاخی ده یو سړی درود شریف وای نو دا پرشته رسیل تکي نبی السلام په درود شریف په خپل نه راځي بعضی خلک دا یو سوال چې کوم دی په دغه کې د یو عالم نه کړی دی کنه چې لکه میلاد شریف ته د نبی السلام روح راځي کنه راځي دا خو عزت نه غوته دا عزت نه دی بلکې دا ګستاخی ده د نبی علیه السلام ځکه چې ته چاله ډالۍ چې کوم دی یو ګفت تیار کی او چاله ورکې او هغه ولا وځي تاسو توخپه تاسو ته چاره لګلې ده نو په دې کې سړي عزت ډیر دی او کنه په دې کې ډیر دی چې تا چاله یو توخپه تیار کړی او هغه د ټلیفون کې جره توخپه دی وس هغه بس په خپل راشي نو دې کې دوره د عزت نشته دی بلکې په دې خبره کې ډیر عزت دی چې ته چاله ورکې هغه وته ورسي نو دکشن فرشته الله پاک مقرر کړی دي هغه نبی علیه السلام له درود شریف چې کوم دی ډالې وړي چې پلان کې زی په تاسو باندې سلام وي نبی علیه السلام د هغه ځنه سلام جواب کوي نو انبیاء علیهم السلام دا په خپل قبرونو کې ژوند دي او دوی په خپل قبرونو کې منځونه هم کوي خو حیات د سینې د لکه د دنیا په شان دغه دنیا کې سړی مونږ کوي د ثواب د پاره په د قبر په مونږ باندې ثواب نه ملایي دلته کې انسان ته د خوراک سکاک ضرورت پیخيږي پیغمبرانو ته په قبر کې د حیات په قبر کې د خوراک سکاک ضرورت نه پیخي کو خوراک کوي او تلذذن کې د خوند لپاره کې د مزه لپاره الله پاک کوي اور هغه ته د دنیا په شان څنګه چې په دنیا کې انسان ته د خوراک د وړو بولو د لویو بولو بعض خلک دا اعتراض کوي چې اولیاء انبیا ژوندۍ علیه بالله د دې لوی وړو بول شرط دي نو یو کاسو هغه شاده تاسو کو تاسو چې وای عیسی علیه السلام ژوندې دي او اسمانونو کې زمونږ عقیده چې عیسی علیه السلام الله پاک ژوندې اوچت کړی دي او قرب قیامت کې بیا راځي چې کله قیامت را نږدې شي راځي به عیسی علیه السلام به دجال وجي نو هغه ورته وي د شکار دی تاسو چې عیسی علیه السلام په اسمانونو کې دی انت خو جنتی ماحول دی نو هغه لوی واړه بول چرته کوي نه هغه د کاته چې د مور په ګډه کې استاد لوی واړه بول چرته کوي او دا خبره خو منې کنه چې جنت کې با خوراکي خو لوی واړه بول بني الله پاک په دې باندې قادر چې اسمانونو کې الله پاک هغه دغه سیستم دغه کړی ایو کس نه هغه قادیانی سره مناظره وا نو هغه ورته وی جی تاسو عیسی علیه السلام ژوندې دي ویزو اسمانونو نو سلام او وګوره ما وکړه عیسی علیه السلام نو ولته کې عالم ورته ذکر دی ته زوستان لګروست لړم عیسی علیه السلام سره ملاقات شو هغه ته تاسو یوډون را لګل او غیر شاپه راکاته خو زینې دي درم نو انبیاء علیهم السلام ته حیات په اعلی طریقې سره حاصل لې نو عام مړو ته هم حیات حاصل لې خدای تعلق دومره مضبوط نه وي بیا شهدا ته د عام مړو نه په اعلی طریقې سره حیات حاصل لې او بیا انبیاء علیهم السلام ته په ډیر لوی اعلی طریقې سره ځکه نبی علیہ السلام ته الله فرمای وللآخرة خیر لك من الاولى ستا اخیری حالت ورستانه حالت په دړومبینه بهتر وي ستا اخیری حالت په دړومبینه بهتر وي دنیا د حالت نه د نبی علیہ السلام د ژوند الله پاک ورکړل دی انبیاء علیه السلام ته چې په کائنات کې بل چاته نه دی ورکړل د دنیا د ژوند نه د ژوند بهتر دی او د دنیا په شان نه دی ځکه هغه برزخی حالت او ولکن لا تشعرون الله وی تاسو په دې ژوند باندې نه پوهیږئ
که سړی قبر اوس پړي او یې دې کې نه عذاب شته نه ثواب شته دي نو الله ولکن لا تشعرون تاسو شعور نه لرئ په دې باندې الله پاک پوهیږي